أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. سورة النحل 72 نمبر آیات. په دې 72 نمبر آیات کې د الله تعالی د قدرتونو او د نعمتونو یو نمونه ذکر کیږي چې دغه قدرتونه او دغه نعمتونه د الله تعالی په وحدانیت باندې مستقل دلیل دی او دغه نعمت تعلق د انسانانو د خپل ذات او د نفس سره دی، لري نه دی. الله تعالی وی والله جعل لكم من انفسکم، الله تعالی مقرر کړی دی ګرځوري دي تاسو د پاره من انفسکم تاسو د نفسونو ازواجن بیبیانې، تاسو د نفسونو یعنی هغه انسانان دي تاسو انسانان تاسو د انسانیت کې دنه تاسو د پاره بیبیانې پیدا کړی دي. وجعل لكم او پیدا کړی دي تاسو د پاره من ازواجکم د بیبیانو تاسو نه بنین زامن وحبدة او نوسی. یو نعمت دا چې دغه زنانه د انسانانو چې کوم ژوند تیری د هم انسانان دي، نو که دا انسانان نه بل څوک وي بل مخلوق وي نو د دې په خویونو اخلاق کې ډېر زیات مشکلات وي، د یو بل سره به تضاد لرلې، د یو بل په ضرورتو باندې باندې پوهېدلې، لیکن دغه تاسو د نفسونو نه دي نو د یو بل په ضرورت باندې دوی په اسانه باندې پوهېږي. بیا دغه بیبیانو نه زامن او نسی پیدا کړي دي او دغه زامن او نسی سبب د دې چې دا نسل ختميږي، نو دا نسل جاری او ساری د نسل د بقا لپاره الله تعالی دوی اولاد ورکړي دي. حبدتن خپل معنی د خدمتګاران. تفسیر قرطبي وایي دې کې اشاره ده د مضمون ته چې اب بچي او نسی دا به د خپل مور او پلار او دنیا نیکه خدمت هم کوي. دا وایي د حبدتن معلومیږي دا خدمتګاران دي، دا به د خپل مشرانو قدر او احترام لازمي کوي، په ځان باندې به بوج نه ګڼي. ورزقکم او درکړي دي تاسو ته من الطیبات د پاکو خوراکونو نه، د انسان د جسم د بقا لپاره خوراکونه درکړي دي، نسل د بقا لپاره اولاد او د جسم د بقا لپاره خوراکونه چې کوم تر انسان ضرورت دي. اوس دا دومره احسانات الله تعالی صرف په تاسو باندې کړي دي، په دې کې څوک شریک نشته. افبالباطل یؤمنون، نو دا خلک باطل خبره باندې یقین کوي، بدرو خبره باندې یقین کوي. وبنعمت الله هم یکفرون، د الله تعالی د نعمتونو انکار کوي. درس الله ورکړي دي الله د طرف نه مني، د بوتانو طرف نه مني، د قبرونو طرف نه مني، د بل چا طرف نه مني. نو دا یو قسم له شکوا شو، ګیله شو چې ټول هر څه الله درکړي د نسبت بل چاته کوي، د الله تعالی د نعمتونو نه منکر یې تاسو. او دا ګیله او شکوا د مشرکانو نه ده. الله ويعبدون او دغه مشرکان عبادت کوي من دون الله د الله نه بغیر ما د هغه چا لا یملکو چې هغه نه مالک کیږي لهم دوی د پاره رزقا د خوراک ورکولو من السماوات د اسمانونو نه، یعنی بار اسمانونو نه بارانونه نشي ورولی، والارض د ځمکې نه شیئا د هیڅ شي. مشرکان د داسې خلکو بندګي کوي چې هغه دوی د پاره د اسمان د باران ورولو ځمکې نه د پیداوار رازرغونولو وس نه لري. دغه یا بوتان دي یا په قبرونو کې پراته خلک دي او د قبرونو والا خلک او دغه شان بوتان دا دواړه هیڅ نشي کولی. دغه شان انسانانو کې ځینې دا داسې د پیریانو عبادت پې کوو، نو پیریان به دې کې لاس نه لري. چا به د انور عبادت کوي، چا به سپوږمۍ کوي، واقعي هم نه باران ورولی شي او نه بندولی شي، نو ځمکې نه څه شی رازرغونولی شي. نو دا مخلوق داسې خلکو د داسې مخلوقاتو بندګي کوي چې هغه نه دوی د رزق ورکولی شي د اسمانونو نه ځمکې نه هېڅ ثمره نشي کولی. ولا یستطیعون او نه یې وس لري پر روان وخت کې، یعنی په الحال هم نشي کولی، پر روان وخت کې هم وس نه لري. دا یو مضبوط مستقل جواب شو چې که څوک ووایي چې یاره په الحال خو به دې کمزوریانې به یي به دې باطلو خدایانو کې، خو کېدای شي پر روان وخت کې څه غټ مقام حاصل کړي، روان وخت کې عہده حاصله کړي. الله تعالی وایي ولا یستطیعون، پر روان وخت کې هم وس نه لري. یستطیعون در مستقبل لپاره د روانه زمانه سره تعلق دی، په الحال هم دغه شان کمزوري دي، پر روانه زمانه کې هم دغسې کمزوري دي، هېڅ هم نشي کولی. نو دا د مشرکانو بېوقوفتیا باندې صریح وضاحت شو چې دوی ډېر انتهایي بېوقوفان مخلوق دي. فلا تضربوا لله الامثال، تاسو مه بیانوئ د الله تعالی دپاره مثالونه د شرک.
دا څه قسم مثالونه د خلکو بیانول او د شرک لپاره به دلیل جوړاو. تفسیر قرطبي وایي مشرکان چې کوم هغه به د دلیل وایو چې ګوره په انسانانو کې یو بادشاه دی، دغه بادشاه ته چې کله رسایي کې ځان ورته رسي خبره ورته وړي نو ډایرکټ خو ته نشي ورلی په دروازه ورنوځي خبره ورته وکړي. دې دپاره به ته واسطې برابرې واسطې چې برابرې نو یا به داسې کار وکړي چې داسې کس به وګورې چې مخور سړی څوک یې مخې نشي ورتلی، بادشاه مخې ته خبرې نشي کولی، په دې بادشاه پسې ورولېږي خپله خبره پرې ومني، مخور کس پسې ورېږي. یاره د بادشاه نږدې دوست چې بادشاه د باقي کې خپل لحاظ او خاطر یې نه هغه دوست د بادشاه پسې ولېږي نه به تعالی بادشاه سره خبره وکړي، ته اوس به برای راست خبره نشي کولی. چې نشي کولی نو داسې ذات الله تعالی شو، نعوذ بالله. الله تعالی لوی ذات موږ سره برای راست خبره نشو کولی، شرمېږو دي، جواب ورته نشو ویلی. نو موږ د بوتانو ته جواب ووایو، د بوتان مخکې زموږ پیغام وچلوي چې دا کس داسې خبره کوي هلته کې سپارش وکړي، یا قبرونو والا ته خبره وکړو چې قبرونو والا تاسو لاړ شئ ورته ووایي قبرونو والا لاړ شي. اوس دا داسې جهالت دی چې الله تعالی په مخلوق باندې قیاس کول شو، او الله لوی ذات په مخلوق باندې قیاس کول دا لوی جرم دی، لوی ګناه ده. ځکه مخلوق چې کوم سپارښتنې ته وړاندې کوي نو مخلوق یې کمې دا دی چې دا د چا د احوالو نه خبرېږي نه، نو چې نه خبرېږي نو ته به څوک ګوره چې هغه خبر کړي. دغه شان ده کې مشرکانو به دویم دلیل دا وایو د شرک لپاره چې ګوره یو کس چې کوم دی ټول کارونه په خپل لاس باندې نشي کولی، که د ملک بادشاه دی نو هغه اوس نشي کولی چې هر ځای ته ورسېږي، فرض که د اوبو مسارت هم دی حل کړي او که د خوراک مسارت هم دی حل کړي، که د سړکونو د آبادکارۍ مسارت هم دی حل کړي، خو دی ول خپل وزیران وټاکي، بادشاه والا وزیران جوړ کړي، بیا هر وزیر د خپل ذمہوارۍ والا کړي چې ستا تر تعلیم وزیر شولی، دا د دې شي وزیر شو، تر هغه شي وزیر شو. وایي داسې طریقه باندې الله تعالی دې بوتانو ته یا قبرونو والا ته اختیارات ورکړل چې دا ټول کارونه یوازې نعوذ بالله زه نشم کولی، تاسو ته مې حواله کړم، تاسو یې کوئ. نو دې سره اختیارات په لاس باندې راغله، چې اختیارات په لاس باندې راغله نو اوس دا د دې مستحق چې موږ یې بندګي شروع کړو. دا مثال به هم مشرکان ذکر کړ. نو دغه مشرکان دغه مثالونه باره کې الله تعالی وایي فلا تضربوا لله الامثال، الله تعالی د باره مثالونه مو بیانوي، الله تعالی د باره مثال نشته. مخلوق په الله تعالی مقیاس کوي او الله په مخلوق باندې مقیاس کوي، د دوه کې د غټي فاصلې د غټ فرق دی. بیا وروسته وضاحت را روان دي چې په خالق او مخلوق کې څومره فرق دی، قیاس ممکن دی که ممکن نه دی، بیا تفصیلي مثالونه ذکر کیږي باقي کې به وضاحت راشي. ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. یو مثال خو دې وجه نه تاسو مو بیانوي چې الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ، نو چې الله پوهیږي الله وایي مثال مو بیانوي نو مې بیانوي، ځکه نه پوهیږئ تاسو. الله پوهیږي چې الله سوي دغه ټیک دی نو لنډ حل شو. دویمه دا ده چې الله تعالی پوهیږي په دې باندې د هر چا د احوالو نه خبر دی. صحابه کرامو هم نبی علیه السلام نه تپوس وکړه چې که موږ د الله تعالی نه سوال کوو نو څنګه سوال به وکړو، څنګه سوال به دې کوو، په تیزو د چغې وخو که په قلاره سوال کوو څنګه چل وکړو. نو قرآن کې آیات نازل شي چې الله تعالی وایي تاسو د مارې د رګونو نه هم زیات نږدې یم په اعتبار د علم او قدرت سره. نو که تاسو پټ برلکې دعاګانې غواړئ نو الله وایي زه دې خبر یم داسې غواړئ، مطلب دا چغو ته ضرورت نشته. خو مخلوق خو داسې نه وي، مخلوق ته خو چې کله خبر وړاندې کړي خپل فریاد وړاندې کړي پوره قصه به ورته کوي، پوره ټایم به دې واخلي، خو سره احوالونه نه خبرېږي. نو مخلوق واسطې غواړي خو خالق ته د واسطو هېڅ ضرورت نشته. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. اوس دا مسله باندې وضاحت ته الله تعالی د باره مثالونه ما بیانوي. خالق په مخلوق مقیاس کوي او مخلوق خالق باندې مقیاس کوي. نو دغه مسالې د وضاحت لپاره یو مثال ذکر کیږي. الله تعالی وایي ضرب الله مثلا، الله تعالی بیانې تاسو د لپاره یو مثال د شرک بازاروالي باندې یو مثال تاسو ته ښیي. عبد مملوکن چې یو غلام دی، مملوکن دا مملوک دی د بل چا، یعنی د خود مختار سړی نه د چا پیسو باندې اخیستلی دی، غلام دی، د بل چا ملکیت پې دی، د خپل ځان په خپله باندې اختیارمند نه دی. لا يقدر على شيء دا نه قادرېږي په هېڅ شي باندې، د مالک د اجازې نه بغیر د هېڅ هم نشي کولی. یو چا غلام دی او دغه غلام د مالک د اجازې نه بغیر یو ټک هم نشي کولی، هېڅ شي کې کار نشي درلی، خود مختاره نه دی. بل طرف ته کې ومن رزقناه منا رزقا حسنا،
او هغه څوک چې موږ رزق ورکړل هغه ته رزق ډېر مالدار آزاد هم پیدا کړل غلام نه دی او خو ډېر حلال رزق امر کړی دی مالدار سړی دی بیا دغه مالدار سړی په هو ينفق منه د خرج کوي دغه مال نه سرا په پټه باندې او جهرا په ښکارا باندې یعنی په هر طریقه چې خرچه کوي په غریبان محتاج خلک سي کوي او خرچه ولا ور کوي د دین د ترقې لپاره چې کوم ځګنه مونی خرچه پکې کوي پیسې ور سره لري الله تعالی وی حل یستوون آیا دوانه برابرې دي چې دغه غلام چې د هیڅ نه دی او دغه آزاد سړی چې 150 وس لري دغه دوانه کسان یو شان د شمارل شي نه شمارل دا یو شان ته کې نه دي حالانکه دوانه انسانان دي او دغه شان کې انساني ضرورتونه یو شان ته کې دي او د انساني نوع نه دي لیکن یو غلام دی د مالک د اجازه نه بغیر څه کولای نشي د مال مالک نه دی او بل آزاد دی خود مختار دی خرچه کوي نو تاسو هم دا منه چې د یو شان ته کې نه دي نو چې کله تاسو دا ومنه یو شان ته کې نه دي بیا په خپل معنی وګورئ چې الله تعالی هر څه ورکوي قادر مطلق ذات مخلوق محتاج د جبل چا څور کړو الله څور کړو او ته به میلاو شي الله ورنکړو هم دغه شان ته کې بي بیا تاسو څنګه خالق او مخلوق یو شان ته کې شمارئ او د مخلوق را د خالق سره شریک کوي نو چې کله تاسو یو غلام دی وځه سره مشابه کولای نه یو شان ته کې نه غړای بیا مخلوق د خالق سره څنګه یو شان ته غړای الحمدلله ټول صفاتونه خاص الله لره دي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر خلک پوهیږي نه نو بده وجه په بده صفاتونو کې خطا کیږي د حمد باندې مخکې من باس کړی د حمد ست ویل کېږي دا تعریفونه مخکې تر شوی دي وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم الله تعالی بیان اساس د پاره مثال یو دو سړو احدهما یو په دوانو کې ابکم چاړه دي خبرې نشي کولای لا يقدر على شيء دا نه قادر کې په هیڅ شي باندې یعنی حواس هم کمزوري دي لاس په هم کمزوري دي سکار به کولای نشي وهو كل على مولاه او دا کس چې حواس هم کمزوري دي اندامونه هم کمزوري دي چاړان دي دا بوج د خپل مالک باندې یعنی د پالنه تربيت پرورش بس مالکی کوي او د خپل من خپل ځان هم سمبالول نشي اينما يوجه لا ياتي بخير چرته چې دی لګل کیږي نو لا ياتي بخير دار او نشي راوړل بخير هیڅ فائدہ نشي راوړل زګه خبرې نشي کولای حواس خبر خراب دي اندامونه کمزوري دي نو ښکاره خبر ده چې کدا ته ووم لګي د بسو کې د هیڅ نشي کولای بیا بل طرف ته کې حل یستوی آیا برابر دی شي هو دا سړی چې دا چاړه دی معذور دی او په مالک باندې بوج دا سړی برابر دی شي ومن او هغه څوک یامر بالعدل چې حکم کوي د انصاف یعنی خو مضبوط علم لري او دا هغه علم په بنیاد باندې د انصاف خبرې خلکو ته کوي وهو على صراط مستقيم او دا په خپل باندې په سم لار باندې دی یعنی کم کار چې کوي نو هغه کار سر تر رسول شي نو دوانه کسان یو شان کې څو شمارل شي نشي شمارل حالانکه دوانه انسانان دي لیکن دوانه انسانانو کې تاسو په خپل باندې پرخ منئ یو شان ته کې نه تسلیموي نو دغه شان ته کې وګوره کم کسان چې په قبرونو کې دي دغه کسان چې کم دینو خبرې نشي کولای دغه شان د بوتان چې کم خلک عبادت کوي دا بوتان خبرې نشي کولای دا چې کم دینو لا يقدر على شيء باستشمان قادری کې نه ایس واسیم نه رسی چې سم مسره کې د دې په خپل باندې د بوتان او د قبرونو والے خلکو ایس سلاسم نه رسیږي کته څومره د ناری او هي څومره غړ بوجونه په ورواچي لیکن ناستا یو خبره امریکا ولې نشي ستاسو ایس پیدا راوړې نشي او دا بوج د خپل مالک باندې مالک لګي دا بوت په جوړای توګي به سترګه پکې لګي پوز غوګونه پکې لګي د یو ځګین نه بل ځګین ته وړي بیا بوله کور جوړي بیا کې به دی څوکیدار بولانی چې څوکې پټ نه کې ماته نه کی نو دا پر مالک باندې پوج دی دغه شان کم کس چې مړې هم په مالک باندې بوج څه طریقه باندې دغه غوسل کپان قبر ته وړل خخول په بل چا باندې دی په خپل باندې سن شي کولای بل چا باندې بوج نو یو طرف ته دغه کسره دغه راواخله دغه بوتان او قبرونو مخلوق چې دومره کمزوري مخلوقات دي بل طرف ته الله تعالی چې په خپل معنی یو لوی ازری علم لري قدرت لري د عدل او د انصاف ډکه په سری د اسمان نه را لېږي په اسماني کتابونو کې او د چې کم کار کوي نو سر ته رسول شي په صراط مستقیم باندې د خپل کار سر ته رسول شي نو وستا سه په سره وکړي د دوه یو شانته کې شو یو شانته کې دي نشي
نو شرک باطل شو. د شرک قباحت په دې مثالونو سره په ښه طریقه باندې واضح شي، مکمل قبیح او باطل شي.